دې وجه نه موږ تاسو له الله نه دعاګانې هر وخت پکار دی. هر مصیبت په موږ تاسو راغی بس توجه الله ته. الله دا مصیبت هم تا راوستی، تا پیدا کړی، تا په ما راوستی. یا الله دا مصیبت ته ما نه لرې کولی شي، دا آفت ته ما نه لرې کولی شي. تا ته کن فیکون دی. او چې په توجه باندې الله نه دعا وغواړو الله یې کوي. بیا من یجیب المضطر معنا څه ده؟ همدغه دی چې بل ځای نشته که نه، همدې طرف ته متوجه باندې چې وایي طواف یو کو طواف نه وروسته دعا کوله. دعا کې الله ته ویل یا الله اللهم اغفر لي وإن لم تغفرني فاغفر لي فإنه لا غافر لي دونك. یا الله ما وبخه کنه من بخي او من بخا څنګه بل څوک بخون کې شته نه چې ځال ته ورشي. موږ هم دغه څه توجه غواړو چې یا الله بل درستانه بغیر شته نه ځال ته لاړ شم، دا خپل عذر ته وړاندې کړم، خپل حاجت ته وړاندې کړم، خپل ضرورت ته وړاندې کړم. ستانه بغیر یا الله بل نشتا. تدا مصیبت ما نه لري کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې مونږ تاسو ته ویلي چې هیڅ کله دا ستا دعا الله نه مسترد کړي. دا دعا یې دله قبول کړه، یې خامخا قبول کړه. خو ها قبولوالی په درې صورتونو دی. کله کله الله دله همغه شی تعالی درکړي، کوم شی چې ته غواړې الله دله همغه درکړي، یا دله په اساس دله درکړي او یا یې وروستو وخت کې درکړي. ولی الله تعالی عالم دی، انسانانو بندگانو په حالت باندې خبر دی چې دله اوس نامناسب دی که وروستو مناسب دی. حق مناسبتونو په بنا باندې ورکوي، اټې مې وله ورکړي. دعا دې نه مسترد دی. ډېر کله تاسو سوچ وکړئ، ډېر شي نه موږ ته راشي په هغې باندې سوچ وکړو چې دا نعمت ما ته څنګه راغی. دا به موږ تاسو 15 کاله 10 کاله مخکې به هم د الله نه دعاګانې کړي، په وخت کې به یې راننۍ را کړي. اوس موږ ته پته ولګي چې دا هغه دعا اثر دی چې اوس الله دا راکاره کړه او په دې وخت کې اوس موږ سره مناسب دی. کله کله موږ تاسو سوچ وکړو یو شی کله غواړو د الله نه، الله دا شی راله وکړه، الله دا راله وکړه، دا راله راکړه، رای نه کي. هغه وخت کې موږ ایسته به دې زړه کې بدګمانه شو، الله ولې زما دعا نه قبلوي، مالی ولې نه راکوي. وروستو موږ ته پته ولګېږي چې لږ هغه جذبات هم ختم شي او عقل هم ځای له راشي. لکه دغه شي کې خو زما نقصان و، دنیوي نقصان مې و، اخروي نقصان مې و، او دا تاوانونو کې نقصاناتو کې غورځېدلم. نو بیا شکر وباسو چې یا الله ستا دپاره شکر دی چې دغه دعا دی ماله نه ده قبوله کړې او دغه کار دی ماله نه ده کړی. نو اوس به په دې نقصاناتو کې پرېوتلی. کله کله دا هم کېږي الله تعالی د انسان دعا قبلوي، کله ول هغه ورکړي او کله د هغې په بدله کې بل شی وله ورکړي چې د ده د حال سره مناسبي، نقصان ورته نه جوړېږي، ضرر ورته نه جوړېږي، هغه وله ورکړي. او کله کله د هغې په وجه کې مصیبت لرېږي، د باندې یو غټ مصیبت را روان دی، د دې دعا په برکت باندې الله ته هغه مصیبت لرېږي. ولې که مصیبت پرې راشي بیا به هر څه تېر شي. نو دعا الله د مسلمان نه مسترد کوي. دې وجه نه موږ تاسو به هر وخت الله نه دعاګانې غواړو، هر شی به ترې غواړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په لاره باندې روانې او ستا د چپړې تسمه څپلۍ تسمه دې وشلېدله هم د الله نه غواړه چې الله تسمه مې شکېدلې دا راله جوړه کړه، الله به دله جوړه کړي، اسباب به دله مهیا کړي. الله نه وغواړه. هم وایي چې مړه دا معمولي شی دی، دا د الله نه ولې وغواړم؟ هم معمولي شي هم د الله نه غواړه.